الله تعالی په دې آیات کریمه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم صفت بیان کوي. الله تعالی په سورة القلم کې فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، چې الله تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اخلاق عظیمه ورکړي دي. نو د هر مؤمن د پاره، د هر امتی د پاره د اخلاق حسنه کول د ایمان تکمیل چې د الله رسول فرمایي هغه په اخلاق حسنه باندې راځي. ځکه په روایاتو کې راځي چې یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مخته ودرېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې آیا اسلام و چیشته ویل کیږي، آیا دین و چیشته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي چې ښه اخلاق. دویم ځل هغه صحابي د رسول الله په شي طرف کې ودرېدی. بیا له رسول الله څخه پوښتنه کوي چې ای د الله رسوله دین و چیشته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په جواب کې ورته فرمایي چې ښه اخلاق. هغه صحابي دریم واري بیا د محمد رسول الله چپه طرف ته رالی. بیا له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې دین چیشته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په جواب کې ورته فرمایي چې ښه اخلاق. څلورم ځل بیا هغه صحابي د محمد رسول الله شاته ودرېدی. بیا پوښتنه ځینې کوي چې ای د الله رسوله د دین مطلب چیشته، دین و چیشته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي چې دین و شو اخلاق ورته وایي. ته ما ته مخته ودرېدې، راسته طرف ته، چپه طرف ته، له هغه وروسته شاته ولاړې. دا څلور وارې مې دا خبره په تکرار درته وکړله. ګوره په څلور سرو وارې باندې د الله رسول د دین معنا په شو اخلاقو باندې کړې ده.